أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 176. مخکې واقعه چې تیره شوله موږ د دې حده پورې ویلې وه چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه اویا کسان کوهي تور ته بوتلل، د الله کلام یې په خپلو غوږو باندې واورېدل. په هغه ځای کې هغوی یو مطالبه د دې وکړه چې هغه د دې لپاره مناسب نه وه، ځکه چې دنیاوي سترګې دا د الله ذات نشي لیدلی. نو دې وی موږ ته څه پته لګي چې د پردې نه شاته چا خبرې وکړلې، او موږ ته دا پته نه لګي. الله دې موږ ته ځان وښیي، مخامخ دې شي، موږ به ووینو نو موږ به یقین وکړو. نو دې پورې موږ ویلو چې د بر نه پې تندر را پرېوت او د لاندې پې زلزله راغله او اویا واړه چې کوم بني اسرائیل بشران تلي وو دا ټول مړه شو. بیا موسی علیه السلام ته ډېره صدمه په دې ورسېدله چې خلکو له به څه جواب ورکومه. نو د الله تعالی نه دعا وغوښتله، الله رب العزت هغه اویا واړه مشران چې کوم وو هغه الله بیا ژوندي کړل. نو موسی علیه السلام په دې ایتونو کې یو دعا کوي او هغه دعا امت ته نقل کوي الله تعالی. او دعا د څه کوي؟ موسی علیه السلام دا دعا کوي، یا الله په دنیا او په آخرت کې مالا په دنیا کې نیکی راکې او په آخرت کې د دې نیکۍ بدله راکې. نو الله رب ته د الله د طرف نه جواب میلاویږي او بیا وایي زه تا ته رجوع کوم. نو جواب دا میلاویږي چې الله تعالی ورته وایي قال عذابي اصیب به من اشاء، چې دا خپل عذاب دا چې زما خوښه ده چې چا باندې راولم، چا له مې خوښه وي خپل عذاب پرې راولمه. او ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت پراخه ده هر شي ته. ورستو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې زما رحمت به کومو کسانو ته میلاویږي، نو هغه 3 کسان ورپسې ذکر کوي. نو د الله تعالی رحمت دا وسیع دی. د الله رحمت حدیثو کې راځي د الله د رحمت 100 حصې دي. یو حصې صرف دنیا والا ولا ورکړې ده، یو کم 100 حصې آخرت کې پوری خودي د خپل بندګانو دپاره. آخرت کې به رحمت د الله تعالی صرف خاص مؤمنانو دپاره په کافرانو باندې وي. او موږ تاسو وګورو دنیا والا ټول مخلوق له یو حصه ورکړې ده. زناورو ته وګورو په خپلو بچو څومره رحم دي، څومره مهربانه دي، خپل ځان باندې پروا نه وي. دغه رنګې چې دی نو صرف دنیا کې چې څه دي چې څه سالرونکي دي، که هغه مرغۍ دي، که هغه زنابر دي، که هغه انسانان دي، که هغه پریان دي، نو ټول څومره په خپلو بچو باندې رحم کوونکي دي، یا نورو خلکو باندې په دوی په زړه کې څومره رحم دی. دا د الله تعالی د رحمتونو د 100 حصو نه یو حصه ده. او الله تعالی نور رحمتونه هغه د آخرت کې د خپلو بندګانو دپاره ساتلي دي. او دا رحم د الله تعالی فراخه دی. نو وګورو کافران آخرت نه مري، الله نه مري، قیامت نه مري، بیا هم الله تعالی ولا څومره نعمتونه ورکړي دي. څومره نعمتونه که هغه د اوبو په ذریعې سره وي، که هغه د نورو سپوږمۍ او که دغه رنګې قسمه قسم میوو خوراکونو په ذریعې سره وي، که هغه د صحت په ذریعې سره وي، دا د الله تعالی رحمت هر چا ته فراخه دی. خو په آخرت کې الله تعالی وایي زما رحمت به د چا دپاره وي؟ هغه صرف او صرف زما د بندګانو دپاره وي. بیا ورپسې الله تعالی ذکر کوي، وایي چې زما رحمت به څه وي چا له ورکومه؟ نو فسأکتبها للذین یتقون، چې زما رحمت به هغه چا ته رسي چې د هغه چا په دغه کې به یې لیکمه چې هغه کې تقوا وي. د دې نه دا معلومیږي چې یو کس وایي دا چې ما باندې د الله تعالی خپل رحم وکړي، نو ضروري د هغې دپاره دا ده چې دی به ځان دینداره کوي، دی به د الله احکام مني، دی به د الله چې کوم قانون دی دا به مني، عمل به پرې کوي، نو الله تعالی به پرې خپل رحمت کوي. او که چېرې دی په دې نه کښې دی نافرمانه دی، نو د الله تعالی رحمت د نافرمانو دپاره نشته. د
فرمانه باندې الله تعالی خپل رحمت نه کوي. هو الله تعالی وی رحمت په هغه چا کومه چې چا کې تقوا ډېره وه، پرهیزګار وو. تقوا څه ته ویلی شي؟ د زړه کې د الله نه یاري ته ویلی شي. نو دا صفا او واضحه خبره ده چې کله په زړه کې یره وي نو مجال نشي پیدا کېدی چې دی ګناه وکړي، بیا دی غلطه لاره شي، دی د قانون خلاف لاړ شي، دغه رنګې دی د چاته تکلیف ورسوي، دی د چې دی نو څه وکړي؟ ګناه وکړي، دی د کنځل وکړي، دی د قسمه قسم نافرماني وکړي. خو دا په کوم ځای کې راځي چې کله د زړه د الله تعالی خوف وځي، د زړه نه یره وځي، نو دی به د ده بیا د په خپل ځان پروا وي، نه په بل چا پروا وي، او به شروع یو مسلسل، او دا دته پته هم نه لګي چې زه به مرمه، قبر ته به ځم، حساب کتاب به کېږي، آخرت کې به څه کومه. اصل څیز د هر مسلمان په زړه کې هغه تقوا ده چې الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د الله نه دا خوف او یره راولي، نو هر کس سره به بیا د خپل غم او د آخرت غم پیدا شي. دویم نمبر خبره الله تعالی وکړه ویؤتون الزکات، هغه چا باندې به خپل رحم کومه چې دی زکات ورکوي. او په دې کې یو نقطه تفاسیرو لیکلې ده، و چونکې بني اسرائیل دنیا پرستو ډېر زیات مال دولت یې خوښ او د الله، نو الله تعالی د دوی د روحونه یو طرف ته اړی چې دوی دنیا ډېره خوښه ده، نو زکات به هم نه ورکو، او زکات سر صدقات او خیرات دا ټول داخل دي چې انسان د الله په نوم باندې، ځکه زکات د الله په نوم باندې چاله ورکول دي. خپل مال نه پیسې یا دا رنګې خپل غلې نه غله راټولول چې څومره مقدار مقرر وي، نو هغه یو غریب ته حواله کول، هغه لګول، یا صدقات او خیرات کول، خپل مال په مساجدو په مدارسو په مساکینو باندې لګول، نو دې ته صدقات او خیرات ویلی شي. نو الله تعالی وی چې زما رحمت دپاره یو شرط دا دی چې دا کس رحمت به بیا راورومه چې دی مال ورکوي. بعضې ټایم به یو کس زړه کې وي موږ سره ځان له نشته، نو د الله تعالی په نوم باندې او د الله په نوم باندې څه ورکړو؟ لکه زمونږ وګورو د خپل ژوند ته وګورو، نو صحابه کرام داسې خلک وو چې هغوی به په ماړه کې د ډوډۍ هم قدرې نه وه، خو هغوی به هم وایي موږ به په دې حدیثو عمل کوو، موږ به زکات ورکوو، موږ به چې دی نو صدقات کوو، خیرات به کوو، پیسې به ورکوو. نو صحابي راغی یا رسول الله موږ سره خو څه شته نه، حدیث کتابېږي دي چې مال ورکوي، پیسې ورکوي، خوراک ورکوي، اوبه ورکوي، ډوډۍ ورکوي، نو موږ سره څه شته نه، په خپله نه شو خوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي دغه ثواب دا په نیمه کجوره باندې هم میلاویږي، نیمه کجوره په یو ګوټ اوبه هم میلاویږي. د انسان خپل وس پورې پړ دی چې چا له څومره وس دی، نو چې وس دی د مثال کې طور به ستا د 500 روپو وس دی او ورکولی شي، نو دا مو وایه چې دا لږي دي. 500 روپۍ د الله په نوم ورکوه، 10 ورکوه، 20 ورکوه، 100 ورکوه. الله تعالی به د دې صدقاتو په ذریعې سره په مال کې برکت اچي. او په خپل ځان هم لګوه، حدیثو کې راځي په خپل اهل و عیال په خپل ځان پیسې لګول دا هم صدقه ده، نو په خپل ځان هم لګوه، غریب له هم ورکوه، صدقات او خیرات هم کوه، په دې سره مال کمیږي نه، په دې سره مال سیوا کېږي. ورپسې درېم نمبر خبره الله تعالی وکړه ده والذین هم بآیاتنا یؤمنون، چې زما رحمت به هغه چا ته ډېر رسي چې هغوی زما په آیتونو ایمان راوړي. نو ایمان راوړل دا سبب د رحمت دی چې په انسانانو باندې الله تعالی رحمت کوي. نو دغه رنګې دا درې خبرې په دې کې ذکر شو. واکتب لنا ولیکي موږ دپاره فی هذه الدنیا، په دې دنیا کې حسنة نیکي، وفي الآخرة او په آخرت کې نیک بدله د نیکۍ، انا هدنا الیک موږ رجوع کوو تا ته. قال اوی الله پاک عذابی عذاب زما اصیب رسیږي من اشاء چاله چې زما خوښه شي، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمت زما فراخه دی كل شيء هر شيستا، فساكتبها زرد چې لیکم دی رحمت لرا للذین دها پار دها کسانو یتقون چې یریږي د الله تعالی نه، ویؤتون الزکات ورکوي زکات، والذین هم بآیاتنا یؤمنون او کسان چې د آیاتونو زمونږ باندې ایمان راوړونکي دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. زمونږ راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف، زمونږ عبادت قبول منظور کړي، موږ باندې خپل رحم وکړي. یا الله د خیر د رحمت باران وکړي، یا الله د دې قرآن په خاطر یا الله د خیر د رحمت باران وکړي. الله ته زمونږ راضي شي، یا الله زمونږ کورونو ته خیر راوړي، پریشانۍ مصیبتونه ختم کړي. څومره بیماران دي یا الله کورونو کې چې هسپتال کې دي